अस्सलामुअलैकुम। नन मोंगे खबरे कोو د یو داسې بیماری په باره کې چې د هغې د وجې ډېر خلک مړه شوي دي او هغه هر دویم دریم کس ته دا بیماری شته. د هغې ته وایي کرونري آرټري ډیزیز. کرونري آرټري ډیزیز دا یو د زړه یو داسې بیماری ده. په خلکو چې کوم د زړه دوره راځي د هغې یو اهمه وجه ده. ډېر خلک د دې نه متاثره دا ولې کاس کېږي او د دې علامات څه دي او د دې نه بیمارۍ نه به موږ ځان څنګه بچ کوو. زمانو شایان خان دی، تاسو ګورئ چینل هیلث اویرنس. شروع کوو کرونري آرټري ډیزیز. کرونري آرټري ډیزیز کومه بیماری ده؟ کرونري آرټري ډیزیز occur when the artery that supply blood and oxygen to the heart become narrowed or blocked due to the buildup of fatty deposition. This reduced blood flow to the heart may lead to the heart attack. یو رګ دی چې زړه ته وینه ورکوي. زړه چې کوم سیل دی خلیې دي هغې ته وینه ورکوي، اکسیجن ورته ورکوي او نیوټرینټ ورته ورکوي. اوس چې کله دکه رګونه چې کوم دی دا بلاک شي، دا بلاک شي بند شي د څه د وجې؟ د پیټ د وجې. د پیټ ډیپوزیشن پکې وشي او هغه بلاک شي. هغه بلاک شي د هغې نه بعد زړه چې کوم خلیې دي هغې ته وینه نه میلاویږي، اکسیجن ورته نه میلاویږي او نور خوراک ورته نه میلاویږي. د هغې د وجې د زړه هغه خلیې چې کوم دي مړې شي او د مړېدو په وجه د انسان ته یو حالت وشي چې هغې ته ویلی شي هارټ اټیک، د زړه دوره. اوس دکه زړه دوره دکه بیماري چې کوم دی دا په انسان باندې ولې راځي؟ دا لومبۍ وجه دا ده high blood pressure, high cholesterol, diabetic mellitus, smoking د وجې. د یو انسان مسلسل بلډ پریشر سیوای، د انسان کې پیټ سیوای، وازده پکې سیوای. دین علاوه سموکینګ ډیر کوي او دین علاوه ډایبیټک ملایټس شوګر بیماری ورته، اوبیسټي ورته، موټاپای ورته، فزیکل انیکټیویټي ورته، ان هیلثي ډایټ، سټرس او فیملی هیسټري او اولډر ایج. یو انسان دی هغه چې کوم دی موټاپا ده ورته او هغه علاج نه کوي. دین علاوه یو انسان دی هغه چې کوم دی فزیکل انیکټیویټي دی، فزیکل انیکټیو دی، مطلب ایکسرسایز نه کوي، واکینګ نه کوي، جاګینګ نه کوي. دین علاوه یو انسان یو فیملی دی، یو خاندان کې هغه مخکې نه دغه بیماری په هغې په فیملی کې شامله ده او دین علاوه چې کوم دی هغه اولډر ایج دی. بیماری په تا باندې راځي نو د دې به څه علامات دي؟ نور خبره کوو. چیسٹ پین، shortness of breath and pain spreading to the left arm, shoulder, neck, jaw and back, fatigue, dizziness, sweating, nausea. چې کله دغه بیماری پتا ولګي نو لومبي حالت کې به پتا باندې په سینه باندې به درد دي. دغه درد به راځي او دی لاس ته لیفت آرم ته به راځي، نیک ته به راځي، گردن ته به راځي، دی زنې ته به راځي، شاته دی بیک ته به ځي. دغه سی پین به پتا باندې راځي. دین علاوه چې کوم دی پیټیک به پتا باندې، ډیزینس به، سویټینګ به تا باندې خولې ډېرې راځي، نازیا به، زړه به دې خرابېږي، پیټیک درد به، ستړی به، ډیزینس، سر چکرونه به باندې راځي. دین علاوه پریونشن. اوس دغه بیماری دا ډیره کامن خطرناک بیماری ده. د دې بیماری نه به موږ ځان څنګه بچ کوو؟ بچ کول ډیر آسان دي بنسبت د علاج. نو ګورو پریونشن. هاو پریونشن به څنګه کوو؟ ایټ ا بیلنس ډایټ، ایکسرسایز، مینټین ا هیلثي باډي ویټ. داسې خوراک کول چې هغې کې ویټامن، منرلز وغیره، کاربوهایډریټ، پروټین، پیټس دا ټول پکې مینټین لیول باندې. دین علاوه ریګولر ایکسرسایز کول، واکینګ کول، جاګینګ کول. دین علاوه چې کوم دی مینټین هیلثي باډي ویټ، د خپل باډي ویټ چې کوم دی دا مینټین ساتل. Quit smoking and avoid tobacco, control BP, diabetes and cholesterol, manage stress, have regular medical checkup. Smoking چې کوم دی او ټوبیکو یوز کول دا ختمول، دې نه ځان ساتل. خپل ډایبیټیز، شوګر، بی پی، بلډ پریشر او نور چې کوم کولیسټرول دی دا په مینټین لیول باندې ساتل. او دین علاوه چې کوم دی خپل میډیکل چیک اپ کول او بل سټریس منیج کول. سټریس به څنګه منیج کوو؟ د ایکسرسایز، نور میډیکیشن. دا وه زموږ سره یو ډیزیز چې ډېره عامه ډیزیز وه، دا نورو سره هم شیر کوي او نور خلک هم د دې نه خبر کوي. ملاویږو به انشاءالله بله ویډیو کې. السلام.